السلام علیکم. صرف حاضري در سره لګوم. روژه د زم د وروته ما خوستن دی هغه خویندې هغه ورونه چې څوک 11 بجو کې یا 9 بجو کې د معدې د تیزابیت نه یا خولې له تروي اوبه راځي، معده سوځي ډېره زیاته، د هغې نه تنګ وي، د ټولو نه بهترین اپشن خو په خوراک کې خپله اصلاح ده چې هغه وکړئ. د مرچکي مسالو نه ځان وساتئ، اچارو نه ځان وساتئ. که نه دغه نشئ کولی نو بیا 3 قسمه څیز د 3 مختلفو حالاتو دپاره درته لیکمه، لکه یو حمل دی، یو د بلډ پرشر یا د زړه مریض دی، او دریم نمبر چې کوم دی نو هغه عام انسان دی چې یو کنډیشن ته مخامخ نه وي، نه د هغه د حمل څه مسله وي او نه هغه د زړه یا د بلډ پرشر څه ګولې استعمالوي. نو چې کوم یو کس صحتمند ورونو که نه نو هغه چې کله تاسو اوده کېږئ په هغه وخت کې یا سار د پیشمني نه مخکې دا یو کپسول اسکیم دا په نهاره باندې استعمالوئ، یا چې اوده کېږئ په هغه وخت کې یا د پیشمني نه 15 منټه مخکې دا استعمالوئ. د دې نه علاوه دا د هغه حالت دپاره دی چې یو سړی صحتمند وي او هغه نه نوره څه د زړه دوی استعمالوي، نه هغه ته د اینې څه مسله وي او نه نورو څه مسلو ته مخامخ وي. اوس یو سړی د فرض کړه هغه د زړه دوی استعمالوي نو هغه به دغه څیز نه استعمالوي، ځکه چې دغه څیزونه بیا د زړه د دویانو چې کوم اثرات وي نو هغه د هغې سره کمیږي، د هغې په صحت باندې د هغې په اکشن باندې اثر غورځوي. نو چې کوم د زړه مریض د زړه دویان استعمالي یا د بلډ پرشر دویان استعمالي نو هغه رور هغه مشر هغه به دا یوه ګولۍ یا د اوده کېدو وخت کې او یا سحر د پیشمني نه مخکې په دغه ټیم کې استعمالوي. او دریم نمبر چې کوم دی نو هغه کومه زنانه چې حامله وي نو د هغې دپاره دي ټیبلټ پیموپسین. دا یوه ګولۍ د اوده کېدو وخت چې کوم وخت اوده کېږي یا اینی ټایم ورته د شپې د پیشمني نه مخکې مکمله شوله یا د پیشمني نه 15-20 منټ مخکې. په دې درې واړو کې د عامو انسانانو دپاره دا شو، کوم انسان چې د زړه مسلو ته یا د بلډ پرشر دوایان استعمالي د هغه دپاره دا شو، ځکه چې هغه دا څیزونه استعمالوي نو دا د هغې سره ډرګ انټرکشن ورته ویل کېږي، د هغې په اثر باندې اثر غورځوي، چې د هغې په وجود باندې کوم پازیټیو اثر دی په هغې باندې اثر غورځوي. او که فرض کړه یو سړي ته د زړه مسلو ته هم نه دې ته هم نه او یو زنانه وي هغه حمل وي او هغې ته تروي اوبه خولې ته راځي یا معده باندې درد راځي یا معده سوځي نو هغه به دا پیموپسین استعمالوي. د دې نه علاوه زه به دا کټ کړم، د اسکیم 40 به کټ کړم او دې ځای کې به زه تاسو ته ولیکم یو شربت دی چې کله پیشمني تاسو وکړئ نو یا خو تاسو په پیشمني پسې جوختو سټرو سوډا دا په یو ګیلاس اوبو کې اچوئ. عالمان چې کله د اوبو د څښلو اواز کوي که دغه نه د یو سړي شوګر وي او چې دا نشم استعمالولی معمولي غوندې په دې کې لږ څه لږ ډېر بي پي باندې اثر غورځولی شي، که دا نه نو بیا ګیوسکان شربت یا ډایجکس ام پي دا یو 3 قاشوغې یا 2 قاشوغې په پیشمني پسې 15 منټ وروسته په خوراک پسې 15 منټ وروسته بیا دا استعمالوئ. د الله تعالی نه مې دا امید دی چې معده به مو ټوله ورځ یخه وي. بهترینه خبر دا ده، بهترین اپشن دا ده چې تاسو خوراکونو کې اصلاح وکړئ، د مستو نه کار واخلئ، یخ خوراکونه وکړئ په پیشمني کې. خو که ستاسو زړه نه صبرېږي نو بیا د لومړنو دپاره هغه اسکیم شو، د عام انسان دپاره چې کوم صحتمند وي، چې کوم سړی الله تعالی مکه د زړه د مسلو نه الله تعالی وساته، څوک د زړه دوایان استعمالي نو دا نور څیزونه بیا د هغې سره ډرګ انټرکشن کې د هغوی دپاره زوپن شو. که یو سړی دغه نه خلاصي او دې نه خلاصي او یو زنانه ماشوم یې په ګېډئ نو دا نور څیزونه بیا د ماشوم دپاره چې پیدایش نه وروسته استما راولي، بلا مسلې پیدا کوي، څه دوایان رسي چې هغه د ماشوم زموږ داخلي چې ګنیره ماشوم ضایع نه کړو موږ دغې ته ویل که دا محفوظ دي، خو د ماشوم د پیدایش نه کال نیم پس 6 میاشتې پس 12-14 میاشتې پس هم په ماشوم باندې ډېرې اثرات وي نو د هغې دپاره بیا پیموپسین د ټولو نه بهترین څیز دی. د حامله زنانو دپاره دا ګولۍ د هغوی د اوده کېدو په وخت کې یا د شپې چې اینی ټایم هغه راپاڅېده هغه د استعمالي یا د پیشمني نه 15-20 منټ مخکې او وروسته پسې بیا سټرو سوډا د اذانونه چې کېږي د هغې نه 15 منټ یا 10 منټ مخکې عالمان اواز وکړي چېرې تاسو مونځ اوبه وڅښئ هغه دا استعمالولی شئ. که دغه نه نو ګیوسکان یا ډایجکس ام پي شربت دا یو 2 قاشوغې یا 3 قاشوغې په پیشمني پسې جوختو دا استعمالولی شئ. ما هم دعاګانو کې یاد ساتئ، زه به تاسو هم دعاګانو کې یاد ساتم چې موقع ملاویږي انشاءالله العزیز ملاقات به کېږي. الله تعالی مو راته روغ جوړ او خوشحاله لره. د الله په امان.